اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. الختان معناه وحكمه. دی مخکنی درس کی سنن الفطرت بیانیدل او داغی تعریف ذکر شو او شماریم ذکر شو. د دې ځاینا د یو تفصیل ذکر کړي چې دغه سنن الفطرت کې اولنې سنت الختان خطنه کول دي. نو د ختان معنی ذکر کړي او دغه رنګ بیا د حکم ذکر کړي. معناه معنا د دې وحکمه او حکم د ختان سره چې آیا دا واجب دی یا سنت دی یا مستحب دی. نو اول فرمای الختان، ختان چې د مصدر ختانه، دا ختان مصدر د ختانه دی او ختانه هغه وخت کې ویل کېږي ای قطعه معنا کټه کټ. والختن او ختن څه ویل کېږي قطع الجلده التي کټ کول دا غسرمنی تغطي چاغا پټي الحشفتا حشفی لرا حشفه ویل کېږي راس الذکر ته من الذکر د ذکرنا. دا رنګي وقطع الجلده التي او کټ کول دا غسرمنی فی اعلى فرج الانثى چاغا په بره طرف د شرمګا د زنانه کی وی د جنې کی وی. دا خو د دې معنی ذکر شولا. اوس د دې جنا حکم ذکر کړي. و اما حکمه او هر چې حکم د دې ده حکم سره نو پدې کې د علماو اختلاف دي. فللعلماء فی ثلاثه اوجه، پس علماو د پاره پدې کې درې وجې دي. اولنې وجدار چې نو واجبون چې دا واجب دي، دغه ختنه کول دا واجب دي په علی الذکر په نارینه باندې ول انثى په جنې باندې. الګ د پاروم لازم دي، دغه رنګي جنې د پاروم لازم. دا یو قول. دویم قول دار چې انه مستحب، دا مستحب دی لهما دی دوړو د پاره. دریم قول دار انه واجب چې دا واجب دی ال ذکری پالک باندې الګ د پاره دا لازم دی او مستحب للانثى دا مستحب دی لپاره دی نه. قال ابن قدامه فرمایلی فی المغنی په مغنی کتاب کې اولنې جلد صفحه 85 ده. فاما الختان، هر چې ختان د ختنه کول دی فواجب دا واجب دی علی الرجال په سړو باندې دا لازم. ومکرمه فی حق النساء او دا خکار دی په حق د زنانو کې مانس وليس بواجب، واجب نه دی علیهن په زنانو باندې. ورپسې فرمایي هذا قول كثير اهل العلم، دا وینا دا د ډیرو علماو. وقال النووي، امام نووي رحمه الله فرمایلی دی فی المجموع په مجموع می کتاب کې اول جلد صفحه 301
والمذهب الصحيح او صحیح مذهب چې دی الذي نص عليه الشافعي چې باغی باندې تصریح کړ د امام شافعي وقطع به الجمهور او یقینی فیصله کړ د باغی باندې جمهور علماو انه واجب چې دا واجب ده دغه خدنا دا واجب ده للرجال والنساء وسړو او زنانو باندې قلت صاحب د کتاب فرمای سیف قسنه والا اما ختان الذکر هر چی خود نه کول د الک دی فظاهر ظاهر خبردار چې دا واجب لما یاتی د وجدا سنا چرازی دا ور پسی وجوهات ذکر کې غید پاره اولنه وجدا لانه ملت ابراهیم علیه السلام ذکر چې دا دین د ابراهیم علیه السلام دی دا خود نه کول او دې لپاره دلیل ذکر کړي د صحیح بخاری او د مسلم فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وابو هريره رضي الله عنه روایت دی کہ نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اختتن خطنا کړي و ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل الرحمن چې الله تعالی خلیل بعدما اتت علی 80 سنه رسل غنا چراغ لپاره باندې اتیا کالو عمر شو دا الله ورته حکم وکړ نو دا خو ابراهیم علیه السلام دا خود نه کړی دا وقد قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه وسلم او یقینا فرمایلی دی الله تعالی خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی خطاب کړی سورہ نحل 123 نمبر آیت ته ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا بیا مونږ ته وحی کړی دا چې ته تابعداري کوا د دین د ابراهيم عليه السلام چې کلک موحدو نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي چې اتبع ملة ابراهيم حنيفا او دا خود نه کول دا په ملت د ابراهيم عليه السلام دا خو یو وجه شو یو دلیل شو د وجوب د پاره وجوب د نارینو د پاره او دویم دلیل ماروی هغه چې روایت کړی شوی دی یقینا نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی لرجل یوسری اسلم چې اسلام راوړیو القی لریکا او ور ځوان کړ ځان نه شعر الکفر دا وخت د کفر یعنی دا تحت سوره دا وختری دا غرنګي د ترخونو دا وختری دا لریکا وختتن او خطناو کا نبی صلی الله علیه وسلم امر کو دی بارک درې موجدار چې ختان دا خطنه کول دا من شعار المسلمین دی وميزه اللهم عن اليهود والنصارى او دا تمیز دی دوی لپاره د يهودو نصاراونه د يهودو نصارو مسلمانانو په منځ کې فرق دا دی چې خطنه وکړي يهود نصارا په دې باندې عمل نه کوي مسلمانان په دې باندې عمل کوي فکان واجبا نو دا خطنه کول دا به واجب شي کسائر شاعر لکه نو شاعر الاسلام شو دا غي بشان سلورم وجدار انه قطع شيء من البدن چې دا یو حصہ د بدن نه کټ کول دي نو بدن نه کټ حصہ کټ کول او هو حرام او دا حرام دي نو هر کله یو کار حرامي هغه مباح شي نو هغه مباح د وجوب د وجنه مباح والحرام لا يستباح الا بواجب حرام دا نه مباح کیږي مگر د واجب په وجه باندې وهذا مذهب مالک دا مذهب د امام مالک د امام شافعی د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دی وشدد فيه مالک او ډیر زیات سختی کړی دا د په باره کې امام مالک سخت حکم بیان کړی حتی تر دې پورې قال هغه فرمایلی من لم يختتن سوچ خطنه ونه کې لم تجوز امامته داغه امامت نه جایز چاله پاره امامت نشي کوله ولم تقبل شهادته او د گوايون نه قبليږي د فاسق
ونقل كثير من الفقهاء او نقل کړي ډیر فقهاو د امام مالک رحمه الله نه امام مالک رحمه الله فرمایلی چې دا سنت دي خودلته کې سنت نه مراد داغه په نسبانی سره لکن سنت عنده ترکها اثم لیکن سنت بنز امام مالک رحمه الله په نسبانی دلته کې ترکها د دې پر خودل اسم ګناه دی چې دا قول د امام مالک رحمه الله امام ابن قیم رحمه الله ذکر کړی تحفۃ المولود کې بیا احکام المولود دا خو سړی د پاره حکم ذکر کړو د وجوب داغه د پاره سلور وجې ذکر کړی عملون سار چې جنید فینه یشرع ختانها هغه د پاره سنتول او خطنه کول دا مشروع دي فقد قال صلی الله علیه وسلم دې لپاره دلیل ذکر کوي چې یقینا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا التقى الختانان هر کله چې یو ځای شي هغه دوه ځایونه د ختنې وجب الغسل غسل لازم شو نو دلته کې ختانان نه مراد ځایونه د ختنې د خزه او د خاوند دي ختانان هما موضع القتل دا دواړه هغه ځایونه د کټ کولو دي من ذکر الغلام دا شرمګاه د الک نو فرج الجاریه او د شرمګاه د جنینا ففيه پس پدې کې بیان او وضاحت ان البنات كنا يختتن چې یقینا جنکای نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داغي په ختنه کېدله وقد ورد او یقینا وارشی دی فی جاب الختان وجوب د ختنه کولو کې علل انصاب جنبانی حدیث ډیر زیاته حدیث ولا يخلو احدها من مقال يوم د کلام نه خالی نه دي یعنی هغه ضعیف دا حدیثونه نه یو حدیث منها حدیث ام عطیه یو داغینا حدیث د ام عطیه رضی الله عنها دی یو زنانه وا كانت وتختن بالمدینه مدینه کې به ختنه کوله د جنکو فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې لا تنهکی ډیره مبالغه مکوا یعنی دا ختنه کوي خو بلی کې دا مخصوص حصہ چې دا پدې کې ډیره مبالغه نه کوي فإن ذلك پس یقینا دا احوال المرأة دا ډیره فائدہ منه دا زنانه د پاره پدې سره زنانه ته ډیره او فائدہ ملاویږي واحب الى البعل او خاوند ته ډیر محبوب دیو جن پدې کې به ډیره زیاته مبالغه نه کوي خدا روایت کمزور دی امام ابو داود نقل کړي امام ابو داود ویلي چې دا روایت کمزور دی وفي روایت الببل یو روایت کې دی اذا خفضت فاشمي ولا تنهكي کله چې ته راکوز شي مطلب دا چې دغه سنتولو اراده وکي نو دغه حصہ کټ کوا دا مخصوص حصہ کټ کوا د فرج بر طرف ته حصہ چې د فولاتن حقي پدې کې زیاته مبالغه مکو فانه انظر للوجه پس یقینا دا ډیر زیات حصہ کون کې مخ د پاره پدې سره زنانه خوشالي واحظى عند الزوج او ډیر برخه والده په نس خاون باندې خدا روایت کمزور دی منکر دی خطیب ذکر کړي په تاریخ کې نو روایت کمزور دی وهذه حدیث ضعیفه الاسناد صاحب د کتاب فرمایي چې دغه حدیث ضعیف سندونه والدي اگر چې دا روایتونه شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی دي په سلسله صحیحه کې خو دی وی دا روایتونه کمزوري دي اگر چې شیخ البانی ورته صحیح وي و اذا كان كذلك او کله چې دغه سیوی مطلب دا چې کداغه سیوی دا روایتونه صحیح وی لکه څنګه چې شیخ البانی ویل دي فلقائل ان يقول ان ويمكن د پاره دا جایز شي وي الختان واجب علی النساء ختنه دا لازم دا په زنانو باندې ذکر دی روایتونه معلومی و ان كانت هذه الاحاديث ضعيفه او کچری دا احادیث ضعیف وی کر رجال لان الاصل تساویهما نو ویون کې د پاره دا خبره جایز ده
چې دا خبرو کی چې دا زنانه کر رجال بشان تر سړو دي د سړو په حکم کې دي نو کوم حکم چې سړو د پاره دی هغه زنانو د پاره دی ولی لئن الاصل تساویهما فی الاحکام ځکه اصل چې د برابرواله د سړو او د زنانو د په احکامو کې سړو زنانو احکام یو شانتی دي صرف دومره ده چې لا ما دل دلیل علی التفریق مگر هغه چې دلالت کوي او دلیل په فرق باندې او دلته کې فرق نشته دلته دلیل د فرق د پاره نشته ولا دلیل او دلته دلیل نشته والآخر ان يقول والآخر او اخرنه قول چې دی یقول چې ویل شي دا وي بل هو مستحب بلکې دا مستحب دی د زنانو د پاره ختان ومکرمه للنساء او عزت لپاره د زنانو وليس بواجب او دا واجب ندي ووجه التفریق او وجه د فرق صدا چې سړو د پاره واجب زنانو د پاره مستحب د دې د پاره وجه صدا هغه دا بین الرجال والنساء پمن د سړو او زنانو ان الختان یقینا الختنه فی حق الرجال فحق د سړو کې فيه مصلحت پدې کې مصلحت ده سړو د پاره ختنه کول پدې کې دا فائدہ ده چې تعود الى شرط من شروط الصلاه دا واپس کیږي او شرط د شرطونو د مانځنه هغه طهارت ده مطلب دا لري چې پدې کې چې سړو د پاره ختنه وشي نو طهارت اکمل طریقې سره وشي ځکه لئنه اذا بقيت هذه الجلده ځکه چې کله دا سرمن پاتې شي کټ نکړي شي فان البول فسيقنا واړه بول يبقى باقي پاتې کی ويجتمع بها او دا سرمن سره بیا د غزي کی جمع کیږي نو چې کله او د سو کې نو رستو بیا او د سماتيږي ځکه بیا بهر تروزي اما فی حق المرات او هر چې په حق د زنانه کې ده فغایت فائدته بس اخیری فائدہ دا غیدار چې انه یقلل من شهوتها په دې سره شهوت کمیږي د زنانه چې د زنانه کټ شي او کټ نه کړی شي نو د سره شهوت د زنانه زیات وهذا طلب کمال او دا طلب کول د کمال درجه دی وليس من باب ازاله الاذى او نه دا باب نه چې لري کول دا تکلیف والا چیز وي چې تکلیف والا سره لري کول دا لازم نو صرف دومره دا چې دغه حصہ لري کړی شي نو په دې سره د زنانه غو خواهش کمیږي دا کمال درجه ده او دا نه چې دا لري کول لازم دي قلت صاحب د کتاب فرمایي چې زوایم فختان لناس پس خدنا کول د جنکو دایرون دا چلیدون کی دا بین الاستحباب والوجوب ومن استحباب او وجوب کی مطلب دا چې بعض علماوی دا مستحب بعضی دا واجب وقد ورد او یقینا وارد شوی دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الختان سنت للرجال دا خدنا کول سړو د پاره سنت دی مکرمه للنساء خدا عزت دی لپاره د زنانو یعنی غوړه طریقه دا واجب نه ده خدا روایت سره کمزور دی صحیح نه دی دا روایت امام احمد ابن حنبل رحمه الله نقل کړي لیکن نو ضعیف لیکن دا ضعیف دی ولو صح او کچری صحیح وی لکان حاسما نو خامخ دا روایت با قطعی فیصله کوي کول النزائل پر د جګړې چې دی روایت نه سړو د پر وجوب معلوم دا سنتیت معلومیږي سنت موکد او زنانو د پر استحباب معلومی او روایت کمزور دی والله اعلم